منظور کی په دې لار راتلم ملګری راته وایي چې پابندي ولګوي دا جمع به نه جوړوي اجتماعات ختم شو ولې یو شی راغلی دی هغې ته څه وایي وایرس ورته وایي وایي دا خورېږي ما یره چې دا چې د دین نه خبر نی که نه دا دوره ټیزني یریږي ټیزن ورته وایه یریږي دین نه خبر نه دی تاسو ته زه اسان علاج کوم خو یقین کلک ساتئ کرونا نه مرونا دې هم ورسره ملګري شي پوه شئ خو په تاسو یې که اثر وکړو هر ځای ته ځئ هېڅ پروا مه ساتئ خو ځان سره وځله سهار دا وایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم د دې دومره پاور او طاقت دی خالد ابن ولید لا یو کافر بادشاه وي هله به دې دا قیدیان پرېږدم چې ته دا زهر دا اخري زما په مخ کې هغه یې راکړه رایې که درې ځلې پې دا ووي زهر یې وخوړ هېڅ اثر یې پې ونه کړ دا کلک یاد ساتئ ګورې ښه دا وایي زه خو سهار وځلوم بیا یې کله کله ما بل وخت کې هم یو درې ځله ووم بل مونځ پسې یو درې ځله ووم ماسخوتن یې وځلوم وایرس نه هر څه به ختموي ښه دا وایرس مایرس نه دي مړه د خدای عذاب دی خلک یېروي دی باغیان شوي وو اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا چین کې هغوی ظلم راواغست مسلمانان جماعتونه یې روان کړل قرآنونه یې ختم کړل مسلمانان یې ختمول الله په داسې گرفت باندې گرفتار کړل مسلمانان به یو بل ته نه پرېښودل نو اوس هغوی داسې لکه د ګډو یو بل نه لرې تښتي چې تپوس یې مه کوه په یو ځای کې راګیر کړي دي ما ګورئ د الله تعالی دې صبر ته وګورئ دا توته کرکي او دا بلابتر خدای د اتیاو کالو نه خوړل دا یې څه اوسه خوړل دا خدای د مخکې نه سپي خوري خنزیران خوري ګیدړان خوري شرمقه دا خاپیرکان خوري دا یې څه اوسه نه خوړل چې دې نه جوړ شوي دي دا د خدای عذاب په هغه یې راغی زمونږ دا ټیزن ته هم یېرېږي لکه ټیزن هوایه که نه دین ته راشه وایرس مایرس نشته دی یاد ساتئ ښه دې ته نه وایرس ټینګېږي نه څه ټینګېږي خو کلک عقیده ساتئ او سحر کې وځله حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا وځله سحر وایئ وځله ماښام وایئ او دغه دعا وایئ او چې چاته یو تکلیف وي کوم قسم تکلیف وي او بیماری یو څلوېښت ځله د دې صورت فاتحه وایي دې ته صورت شفا وایي ښه دا د یو څلوېښت ځله وایي که ده ته څه ضرر ورسېده کینسر پې خدای ښه کوي سړیه او حدیث نه ثابت دی یو لیونی یې تړلی و اصحابان تلل هغه یې تړلی و د قبیلې مشر و هغوی ورته وایي موږ یو دم واچوي را باندې یو اصحابي دی هغه وایي زه لاړم ما پې درې ورځې صورت فاتحه ووې هغه یې پرانېسته د هغه زنځیرونو نه روغ مړ شو هغه ورسره بیا هغوی ولې څه شکرانه کې ګډې بيزې ورکړې نو بعضو اصحابانو نه خوړلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس به کوو رسول پاک ورته وایي د هغې نه څه باقي تاسو څخه شته وي او نه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم له یې ورکړې مطلب دا دی هغه جایز دي که اخلي نو په صورت فاتحه د لیونې ټیکېږي او مرض دې نه تښتي خو خدای دې زموږ یقین کلک کړي د مسلمان نیم یقین په صورت فاتحه ای نیمې په ډاکټر باندې پوه شئ نو دې متزلزل کېږه مخه کلک یقین ساته ټیک ده ګولۍ خوره ته دې سړی لا دې له ډاکټر دا جایز دي څه ناکاره نه دی ښه شی دی خو یقین به په دې ساتې دې ګولو کې اثر څوک اچوي الله تعالی اثر اچوونکی دی د الله کلام کې دومره لوی اثر دی تاسو یقین وساتئ چې انسان اریان شي خدای دې تاسو موږ ټول د مرضونو نه افتونو نه مصیبتونو نه د وایرسو نه بچ ساتي او بچ فساتي دا ځان سره وایي دا مې درته
یو د دې دپاره یو تحفه راړه چې دا خلک یریږي وایي اجتماعاتو له مزه جمع کېږي ما چاله لاس مو ورکوي او لکه د خر شون ته دغه اچوي کوری اچوي هلکه پرېږده د کوري بچیه